نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني. الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله. الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. دنیوي تعلیم هم د انسانانو د ماشومانو خیال ساتو او زمونږه د مدرسو کې د ماشومانو زمونږ د ټولو د پاکستان سره محبت شته او د پاکستان سره زمونږ جذبه شته چې دا زمونږ وطن دی او په مدرسو کې مونږ خلکو ته دا ښایو خپلو شاګردانو ته دا ښایو چې دا زمونږ وطن دی د دې سره مینه پکار ده. د دې مینې د ثبوت لپاره زه خپل یو ماشوم له بلنه ورکوم چې راشي او نظم پیش کړي. पाकिस्तान हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं जिंदाबाद हूँ. हमारे अपने बहुत है दुश्मन हमारे अपने है दोस्त का कम मैं नहीं हटफों की जवान बस मैं हूँ जो जली चट्टान मैं हूँ कश्मीर के बाजी मैं सिंध बलूचिस्तान मैं पाकिस्तान हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं जिंदाबाद हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं पाकिस्तान हूँ मैं जिंदाबाद. Stapa sifat bakitaabuna daakahuma nabi damihi tasan sarawahata kalida damihi tasan sarawahata kalida jisu junde sta sifat bazalika ma nabi damihi tasan sarawahata kalida damihi tasan sarawahata kalida. पदरुस जिहान के अल्लाह तडीर कीमत फैदा कले दाई फता उकलो एहसान चे कोरैशी फैदा कले दाई फता उकलो एहसान चे कोरैशी फैदा कले यौजल बखुली मदीने फलोर दरजा कमा शुम चे मोर सरकली फवल वल खबरी لكما شمتي مور سركلي فول والخبري تاسي خوكي هيرا لقي ما تدا حسرت خبري تاسي خوكي هيرا لقي ما تدا حسرت خبري. مسلمان يم غلامي مكلينا دا टिटी स्तरगी जिंदगी मिकलीना دا टिटी स्तरगी जिंदगी मिकलीना دا इक्तिदा में दलो इख्दई पबंदगी دا इक्तिदा में दलो इख्दई पबंदगी دا खुबंदता बंदगी मिकलीना دا खुबंदता बंदगी मिकलीना دا टिटी स्तरगी जिंदगी मिकलीना دا मुसलमान यम गुलामी मिकलीना दा मुसलमान यम गुलामी मिकलीना दा टिटी स्तरगी जिंदगी मिकलीना दा. العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واجب الاحترام حضرت مولانا ریاض اللہ صاحب، قاری احمد شاہ صاحب، قاری حکمتیار صاحب او د مدرسه تفهیم القرآن صبرشاه انتهایی معززو طالب علمانو ورونو، په دې موقع باندې دا زمونږ او ستاسو د خوشحالۍ یو ډېر لوی مقام دی چې په دې دومره پرفتن دور کې مونږ او تاسو د الله رب العالمین د دین په خاطر باندې د الله رب العالمین په دې کور کې دومره په دې مصروفه وخت کې راجمع شوي یو او په دغه الله رب العالمین په دې کور کې د الله رب العالمین د دین خبرې کوو، د قرآن خبرې کوو، د نبی علیه الصلاة والسلام د سیرت متعلق یو بل ته تذکیرې کوو، یو بل ته د دین دعوت ورکوو، د دین ترغیب ورکوو. نو یقینا چې دا زمونږ او ستاسو دپاره د کامیابۍ یوه لویه خبره ده. او د دې سره سره چې طالب علمان مونږ ولیده د قرآن مجید بهترین انداز کې تلاوت، بیا د نبی علیه صلات والسلام مدح په بهترین انداز کې، دغه شانته کې د خپل ملک خداداد پاکستان سره د اظهار محبت په بنا باندې د پاکستان دپاره خپلې بهترینه ترانه په خپل ماشوم آواز باندې د پاکستان سره د اظهار یکجهتۍ هغه اظهار یې وکړو. عزتمندو طالب علمانو، دا ټول زمونږ او ستاسو د خوشبختۍ یو نښه ده چې مونږ او تاسو الله رب العالمین د دقې کار دپاره غوره کړي او الله رب العالمین په مونږ او تاسو باندې خصوصي رحم او کرم کړی دی چې مونږ یې تاسو په داسې یو محفل کې مونږ او تاسو کېنولي یو، په خپل کور کې راجمع کړي یو. عزتمندو طالب علمان ورونو، دویم مقصد زما دا دی لکه څنګه چې قاري صاحب وفرمایله چې د اختر ورځې او شپې دي او چونکې ستاسو بوس چوټیانې کې د مدرسې نه به خپلو کورونو کې پاتې کېږئ، د څه وخت دپاره په خپلو کورونو کې دننه یې، نو د دې دپاره چې کوم دی نو تاسو د دې ذهنونو د مخکې نه داسې یو تربیت پکار دی او آبیاري پکار ده چې تاسو د خپل وخت ابس تیر نه کوئ، ځکه چې تاسو خو اوس په دې مدرسه کې یو سبق وایئ، د خپلو اساتذه کرامو رهنمایي د سره ده، خو چې تاسو خپل کورونو ته لاړ شئ، په کورونو کې کښېنئ، کورونو کې پاتې شئ، د څه ورځو دپاره د دې خپل د دې محفل نه لرې شئ، د قرآن نه لرې شئ، نو شیطان په تاسو باندې محنت کوي. شیطان به تاسو ته وایي چې یاره تاسو پردۍ غلاګانې شروع کوئ او پردي چې کوم دی نو وږي ماتوئ او دغه شانتې پردي ټماټر او پردي مرچکي شو کوئ، داسې دا فصلونه تیار دي که نه، تاسو یې ګورئ. دغه شیطان به په تاسو باندې دا کارونه کوي، په چا باندې به غلاګانې کوي، په چا باندې به چاته کنځل کوي، په چا باندې به خپل مور و پلار ته چې کوم دی کنځلې کوي، په چا باندې به په ګاونډ کې جګړې کوي، چاته به وایي چې مانځله مزه او قسمه قسم خبرې به تاسو ته کوي. نو د دې وجې نه تاسو ته یو څو خبرې مونږ مخې ته کېښودل غواړو چې دا د اختر چوټیانې را روانې دي، نو دا تاسو په خپل کور کې داسې تېرې کوئ لکه څنګه چې تاسو دلته په سبق کې هغه تېرولې. د ټول ناول تاسو دا وکړئ چې دا چوټیانې غونډې د خپل مور او د پلار په خدمت کې تېرې کوئ. د خپل مور او پلار ډېر زیات خدمت په هغې کې وکړئ، ځکه په هغې کې ډېر زیات ثواب دی. او څنګه چې مولوي صاحب تاسو ته د قرآن آیتونه ولوستله، د نبي علیه صلات وسلام احادیث مبارکه یې درته ولوسته، نو دغه د مور او پلار د عزت او د احترام چې کوم دی نو هغه فضیلت دی او خواږه د انسان ته میلاویږي. د یو عالم واقع به تاسو ته مختصر ذکر کومه چې یو عالم حضرت عبدالرحمن صبوري رحمت الله علیه، هغه به د دین اسلام خدمت کو او خلکو ته به دین ښود او طلبای کرام ورسره ستاسو په شان داسې واړه ماشومان هغوی ورسره و هغوی ته دین زده کو، خو چې به کله خپل کور ته راغی نو بیا به یې د خپلې مور خدمت کو. نو هغه وی چې ما به د مور چې کم مخکې نه د خپو چابي کوله وغیره څه خدمت به مې کوو، د هغې سره سره یو ورځ مې زیاتي کار دا وکړو چې په دې خپله ګیره باندې مې د خپلې مور د خپې صفا کړې. و چې سهار شو درس له لاړم وایي ماشومان راته ناست دي سبق ته، یو شاګرد راته ووایي چې ما خو بېګا په خوب کې لیدلی وې او په شنو باغونو کې ناستې او په دې ګیره کې د شنې ملغلرې داسې پړقېږي، وایي ما خو وایي چې په دې باغونو کې یمه. نو دا خو هغه حدیث دی چې نبی علیه صلات وسلام فرمایلی ان الجنة تحت اقدام الامهات، جنت چې دی نو دا د مور د خپو لاندې دی. نو دا خو دغه حدیث شو، خو په دې ګیره کې چې د ملغلرې پړقېدې نو دا څه وجه ده؟ وایي بیا مې سوچ وکړو چې دا هغه
دوړه ده چې کومه دوړه ما د خپلې مور د خپو نه په خپله ږیره باندې صفا کړې وه. د دې وجې نه د مور چې کوم دی نو ډېر زیات قدر او احترام تاسو له پکار دی، مونږ او تاسو ټولو له. خو تاسو له خصوصا چې تاسو د خپل سبق نه وزګار شوئ نو ستاسو دپاره دا یو بهترین سبق دی، یو بهترین کار دی چې د خپل مور او د خپل پلار خدمت په دغه چوټیانو کې هغه وکئ. ټیک ده که نه؟ د دې سره سره دویمه خبره تاسو دا زده کئ چې په خپل کور او په کلي کې چې څومره ستاسو امزولي ماشومان دي هغوی به قسمه قسم رواني کوي. څوک به بیټیمه کرکټې کوي، څوک به بیټیمه کورونو ته راځي او ځي به، څوک به چې کم دی نو هر قسم کارونه به کوي. خو تاسو به هغوی ته نه ګورئ، تاسو به د خپل مانځه خیال ساتئ. په ټیم باندې به چې څنګه اذان وشي ځان به جومات ته رسوئ، چله د قرآن تلاوت ورځي ناظره چا کړي هغه به د قرآن تلاوت کوي او خپل لمونځ به کوئ. امين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العلي العظيم ورسوله النبي الكريم. واجب الاحترام خوگرور مولانا ریاض اللہ سے، خوگرور مولانا مختیار سے، قاری احمد شاہ او خوگو طالب علمانو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یقیناً زه ډېر خوشحاله شوم ما د واړه واړه ماشومان ولیدله او دلته راپاڅېدل نظمونه یې وې تلاوت یې وکړلو. خوږو طالب علمانو د تاسو ته مبارکباد در کوم د دې استادانو ته چې د صبرشاه په دې سیمه باندې په دې لږ وخت کې دومره ترقي هغه مخې ته راغلل او په دې باندې خفه کېږئ ما که یو ماشوم دلته کې راپاسي یا حدیث ووایي یا نظم ووایي یا تلاوت وکړي شپې به رپېږي لاس پې رپېږي په دې خوشحاله شئ او داسې وخت به راشي خوږو طالب علمانو تاسو په منبر باندې ناست شئ او د جمعې خطبې بیانوئ خلکو ته په جنازو کې تقریرونه کوئ. خوږو طالب علمانو ډېرې خبرې نه کوم یو څو خبرې به ستاسو مخې ته کېږدم. د طالب علم ته کله صحیح علم نصیب کېږي او طالب علم کله خپل علم په صحیح طریقه باندې هغه حاصلوي. نو خوږو طالب علمانو کله چې طالب علم دا د علم په تقاضا او په مقتضا باندې صحیح روان وي، په ده کې ادب وي او په ده کې د استاد احترام موجود وي، ډېر خپل قرآن او د کتاب دا صحیح قدر کوي، دا به صحیح طالب علم وي. نو خوږو طالب علمانو د هغې سره سره په ځان کې به هم ته تبدیلي راولي او په معاشره کې به داسې ژوند تېري د خپل ملګرو سره به داسې ملګرو سره به ګرځي چې هغه خراب ملګري نه وي، هغه په معاشره کې ښه خلک وي او د هغې تصویر هغه په معاشره کې ښه پرېوځي. نو چې کله ستا ملګری هغه ښه ملګری و نو ستا کردار هغه به هم بیا ښه جوړېږي، خو چې ستا کردار هغه برابر نه و نو ته پوه شه چې په معاشره کې ناسته پاسته دا ستا له ښو خلکو سر نه ده. دا یو عالم د کتاب لیکلی دی محمد بشیر جمعه وقت او رئیس کا صحیح استعمال، په دې کې واقع نقل کړې ده. هغه فرمایي وایي یو پلار دی او کله چې دفتر ته لاړ شي وایي کار کوي نو بچی مخې له ورشي وایي کله ولا یو کاغذ مخې ته اړوي کله بل کاغذ مخې ته اړوي او بس هېڅ کې مصروفه کوي، پلار کار ته نه پرېږدي. نو دې پلار وایي دې چلو کو چې یو کاغذ پوت به د پاکستان د نقشه پرته وه، دنیا نقشه به پرته وه. نو دا کاغذ راواز دی ټوټې ټوټې کو هېڅ کې مخې ته ورته واچو چې دا نقشه برابر کا. بس پلار یې وي چې بس دا بچی دې لګیا وی او دا نقشه چې جوړې ما به کار ختم کړی به راځي چې کور ته ځو. یو لس منټه تېر شي چې بچی راغی پلار ته ووایي ما وایي نقشه جوړه کړله. چې کله پلار وکړه هغه حیران شو، دا بچي نه تپوس کو یې بچیه وایي دا تا څنګه جوړه کړل دا نقشه دومره زر؟ هغه ورته وایي نقشې په دې پاستر مخ باندې په دې بیګ باندې یو تصویر و، د یو سړي تصویر پې لګېدلی و. وایي ما بس هغه کومه کاغذ ټوټه به چې د پوزې سره برابر ما پوز دی وړل، کم به چې د غوږ سره برابر ما غوږ سره ایستي کې تصویر برابر کړلو. هغه پلار هم حیران شو چې دا ماشوم خو ډېر ذهین دی. نو خوږو طالب علمانو د کتاب د مصنف چې دا واقع دلته راوړل ده د یو څو خبرو دپاره راوړل ده. اوله خبره پکې دا ده چې ما ورته پکې دا خبره پیش کړې ده
چې کله ما او ته د دنیا د مخ بدلو د دنیا د نقشه جوړو د خپل معاشرې دا تصویر بدلو د ټول ناول لازمي څیز دا دی چې ما او ته به د معاشرې تصویر هغه برابرو او د هغې نه مخکې خپل تصویر ذاتي طور به ځان برابرو. هر طالب علم به ځان د دې جوګه جوړی چې زه به د استاد تابعداري کوم چې استاد راته کومه خبره وکړي په هغې به زه لبیک ویم زه به د خپل مور پلار خبره منم زه به د خپل مدرسې خدمت کوم زه به د خپل قرآن د کتاب خدمت کوم. نو انشاءالله چې تاسو خپل تصویر برابر کو د ټولې مدرسې د معاشرې تر دې به ټول دنیا تصویر هغه به تاسو بدلولی شئ. او بل لازمي خبر ده خوږو طالب علمانو ستاسو چوټیان هم کېږي استادان به ته هدایت درکوي ځان به ټول ژوند به داسې تېرو چې ځان به د ګناهونو نه هغه به ساتو او ګناه نه او د شیطان نه به ځان لرې ساتو ځکه چې کله په انسان کې ګناه موجود وي الله تعالی ناراضګي موجوده وي نو بیا انسان ته صحیح علم هغه نه نصیب کېږي او دی بیا په سبق کې کمزوری ذهن یې کمزوری د دې وجې نه الله تعالی د ناراضګۍ نه به هغه ځان به ساتو الله ته به توبه وباسو او په دې خبره به وروسته کېږو نه چې اوس به دا ګناه پرېږدم اوس به پرېږدم اوس به پرېږدم زه هم په حفظ کې کمزوری یم په ناظري کې کمزور یم پلانکې کتاب باندې کمزوره دی په قلاره قلاره به کوم نه دا شیطان چالونه دي. دا علامه عبدالرحمن ابن جوزی رحمت الله علیه په خپل یو کتاب دی منهاج القاصدین په هغې کې واقع لیکلي ده وایي دا کم کسان چې وایي دا توبه کې لیټوالی کوي او وایي دا اوس کار به سبا کوم بیا به کوم او سستی پکې وایي د دې کسانو مثال دا هغه کس دی چې وایي تبر یې راغیستی او د ونې خواته راشي ونه وهي وایي دې ونې خواته راشي وایي چې دا ونه زه اوس نه وم روان کال له به وومه چې بیا روان کال له راشي وایي بیا به زه روان کال له وهمه. نو تاسو راته وایي طالب علمان دا سړی هوښیار دی که نه دا کمقل دی ځکه دی چې یو کال دی ونې له ورکوي دا ونه ښه غټېږي او چې نن دی 2 ورځې اړی په ونه باندې بیا به روان کال له 4 ورځې اړی. د دې وجې نه خوږو طالب علمانو مونږ او تاسو ټول له پکار دي چې د خپلو استادانو خبره منو د هغوی اطاعت کوو د هغوی په خبره باندې لبیک وایو او ځان د الله تعالی د ناراضګۍ نه هغه ساتو نو انشاءالله مونږ ته به صحیح علم نصیب کېږي صحیح قرآن به مونږ یادو او صحیح حفظ به کوو صحیح ناظره به وایو او مور پلار به هم خوشحالی. الله رب العالمین دې مونږ ته صحیح علم را نصیب کړي او الله رب العالمین دې په یو څو خبرو عمل کول توفیق راکړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. صدق الله العلي العظيم. انتهائی قابل قدرمندو مشرانو کشرانو السلام علیکم. عزتمندو طالب علمانو ورونو ما چې ستاسو په وړاندې د الله رب العالمین د دې عظیم کتاب نه یو آیات مبارکه ولوستله او ورسره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ګڼو احادیثو نه یو حدیث مبارک ولوستلو. د دې تعلق چې کوم دی هغه د مور او پلار د حقوقو سره دی چې په انسان باندې د مور او پلار څه حقوق دي. عزتمندو الله رب العالمین فرمایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وستا رب دا فیصله کړې ده چې تاسو به بندګي نه کوئ مګر صرف او نه صرف د یو الله بندګي به کوئ او د مور او پلار سره چې کوم دی هغو سره به نیکي کوئ. عزتمندو که موږ او تاسو به دې آیات مبارکې کې سوچ وکړو نو الله رب العالمین چې کوم دی اول خپل حق بیان کو او بیا چې کوم دی د والدینو نو پته ولګېده په انسان باندې چې کوم دی اول حق چې کوم دی هغه د الله رب العالمین دی چې د الله رب العالمین سره به څوک په ذات کې نه شریک کوو هغه زموږ رب دی هغه بندګي به کوو. او دویم حق چې کوم دی هغه د والدینو ذکر کوو چې موږ او تاسو چې کوم دی طالب علمانو ورونو د هغوی به قدر کوو عزت به کوو د خپل والدینو د هغوی بې عزتي به نه کوو. دغه رنګې الله رب العالمین فرمایي ان اشکر لی ولوالدیک ای زما بندګانو تاسو زما شکر ادا کوئ او د خپل والدینو. او عزتمندو ستاسو په وړاندې چې مې کوم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ګڼو احادیثو نه یو حدیث مبارک لوستی و چې الجنة تحت اقدام الامهات. د جنت چې کوم دی د مور او پلار د والدینو د مور او پلار د پښو لاندې دی یعنې چا چې د والدینو خدمت وکړو دغه سړی چې کوم دی دا به د جنت مستحق جوړیږي او چا چې د والدینو نافرماني وکړه دغه سړی چې کوم دی دا به د سخت عذاب سره چې کوم دی دغه ملامخ کیږي.
دغه رنګې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له صحابي راځي او ته فرمایي اے د الله رسوله ای الاعمال احب الى الله، یعنی داسې کم یو اعمال دي چې هغه الله رب العالمین ته چې کوم دی ډېر زیات محبوب دي. نو نبي صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل الصلاة على وقتها، یعنی مونځ چې کوم دی په خپل وخت سره ادا کول. دغه رنګې دا صحابي ته بیا تپوس کوي وایي د الله رسوله ثم ای الاعمال، داسې دویم کم داسې عمل دي چې هغه الله رب العالمین ته ډېر زیات محبوب دي. نو نبي صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل بر الوالدین، یعنی د مور او پلار سره نیکي کول. دغه رنګې دریم تپوس بیا دا صحابي کوي وایي د الله رسوله ثم ای الاعمال، داسې دریم بیا کم اعمال دي چې هغه الله رب العالمین ته ډېر زیات محبوب دي. نو نبي صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي الجهاد فی سبیل الله. محترمو که مونږ او تاسو په دې حدیث کې سوچ وکړو نو را جهاد نه چې کوم دی هم د مور او پلار خدمت چې کوم دی هغه غوره کوو، مخکې ذکر کو. دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یو بل صحابي راځي او ته فرمایي ای د الله رسوله ما له اجازت راکړه چې زه جهاد له لاړ شم. نبي صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي ایا ستا والدین ژوندي دي؟ هغه ته یو د الله رسوله زما والدین ژوندي دي. نبي صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي وایي ته لاړ چې د خپلو والدینو خدمت کوه، دا چې کوم دی دا ستا لپاره غوره جهاد دی. او عزتمندو اخره خبره کوم، جبریل علیه السلام چې کوم دی 3 خیرې کړي دي، په هغې کې یو خیره دا ده وایي تباه او هلاک دي چې هغه سړی چې د والدین ژوندي وي دواړه او یا یو په دې کې ژوندی وي او دا چې کوم دی د جنت مستحق جوړ نه کړی شي. عزتمندو خوږ نبي صلی الله علیه و آله وسلم چې خاتم النبیین دی هغه پې امین ویلی دی او هغه فرشته چې د ټولو فرشتو سرداره ده هغې دا خیره کړې ده. عزتمندو د الله رب العالمین نه مې دا دعا ده چې الله رب العالمین دې موږ او تاسو د دې خیرو نه وساتي. محترمو طالب علمانو، لکه څنګه چې ستاسو د نظر د لاندې را چې هفتوار انجمن کېږي ستاسو او په دې کې ملګري چې دی نو تلاوت کوي، نظم وایي، نعت وایي، تقریر کوي، حدیث وایي، حکایت پکې بیانوي، قول زرین پکې بیانوي. دغه شان په دې هفته کې هغه موقع چې دی هغه په لاس رانله او د چوټیانو د کېدلو یا موقع ده، په دې کې دا پروګرام منعقد شو او ستاسو خوشقسمتي دا ده چې د دې سره سره ستاسو د محفل ته او ستاسو د مجلس ته چې دی نو علما کرام هم راله، هغوی هم چې دی ډېرې خوندورې خبرې تاسو ته وکړي. تاسو زما یقین دی چې د زړه په غوږونو به اورېدلي او یادې کړي به مې او عمل به پې انشاءالله کوئ. محترمو ټیم کم دی طلبای کرامو، خو مختصر خبره دا ده چې یو څو ورځې مخکې تاسو ته د دې اختر په حوالې سره دا خبره شوه چې په دې کې به قربانۍ کیږي او د دې سرمنې چې دی نو هغه تاسو ته ویلې شوي هینډبیل هم تاسو له درکړی شوي چې خپل مشران له چې دی هغه ورکوئ. دا د دې مدرسې دپاره چې دی نو هغه تاسو ادا کوئ. کم ملګري چې هغه د اختر په ورځ باندې هغه د دغه دپاره مقرر شوي دي د سرمنو د راټولولو دپاره، هغه به تاسو په اخلاص باندې هغه ډیوټي ادا کوئ. اخیره خبره دا ده چې هغه چوټیانې کېدل دي نو د سکول چوټیانې تاسو تقریبا 3 ورځې تر کړي دي او تاسو په دې خوشحاله شئ چې د مدرسو چوټیانې هغوی ته چې دی نو د دین د محفلو د دین د خوشحالو یو لوی قدر ورسره نو چوټیانې هم تاسو له ډېرې درکړي دي. هغه ستاسو چوټیانې د نن نه واله او د 31 اګسته پورې تقریبا 11 ورځې چې دی نو هغه راځي، که د میاشت د 31 پورې که د 30 نو 30 اګسته پورې دي. 1 سپتمبر به ستاسو چې دی نو ازیري نو په ټول به په یونیفارم کې راځئ، بیا چې په ستاسو چې دی نو هغه یي ټوپۍ چې ستاسو یي په سر دغه شان چې دی نو ستاسو کتابونه چې دی نو هغه یي حفظ واله باره کې دا خبره واورئ چې ستاسو نه به چې دی امتحان اخیستی کېږي. قاري صاحب ووایي چې دوی له لږې چوټیانې لږې ورکوو، ما یې نه یو شان چوټیانې وله ورکوئ خو چې دوی ګردان نه کوي خپل حفظ چې دی هغه یېروي نو په اوله ورځ به ستاسو نه چې دی نو هغه امتحان اخیستی کېږي حفظ واله. ټول په چوټیانو کې خپل سبق چې دی نو هغه زوتوئ یېروئ ما. کله چې سکول شروع شو نو سکول ته باقاعده چې دی نو ځئ. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.